بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زه په پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن به د پارلماني ممبرانو سره چې کوم د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان د صوبایي اسمبلی د تحلیل کولو اعلان کړی دی. په دې حواله سره به خبرې کوو چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان د صوبایي اسمبلی د تحلیل کولو په اعلان باندې دوی څه نظر لري او د نه علاوه کچېرې صوبایي اسمبلی تحلیل کړی شوې نو چې کوم قبل از وقت انتخابات دي د هغې امکان به زیات وي یا چې کوم ضمني انتخابات دي د هغې انعقاد به کیږي. او دې سره سره چې کوم د عمران خان حکومت و هغه هم د کمزور معیشت او چې کومه مهنګایي وه د هغې د وجې نه ختم کړی شوی وو. تېرو اتو میاشتو نه چې کومه مهنګایي ده او چې کوم معیشت دی په دې دواړو کې هېڅ قسمه بهتري نه راځي. نو آیا موجوده حکومت هم د معیشت په بهترۍ کې د مهنګایي په کنټرول کولو کې ناکامه شوی دی؟ او په دې مختلفو څیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان چې کوم صوبایي اسمبلی تحلیل کولو اعلان کړی دی ستاسو خیالات څه دي، څه نظر م دی؟ زما خیال خو دا دی چې دا صرف د اقتدار جنگ دی، دا د نمبر جنگ دی، دا د چودراهټ جنگ دی، دا د پاکستان د چې کوم مسایل دی د هغې خلاف جنگ نه دی، دا عوام چې کوم مسایلو مشکلات سره مخامخ دي د هغې خلاف جنگ نه دی. دا په ملک کې چې کوم سیلاب راغله هغې نه 3 کروڑ 40 لاک خلق هغه اسمان د سوري لاندې پراته دي او د 2 وختو خوراک ورته نه میلاویږي او د هغې ماشومان چې دي د لوږې نه مړ کېږي. دا د هغې خلاف جنگ نه دی، دا صرف او صرف د اقتدار او د خپل د چودراهټ او د خپل د نمبر برقرار ساتلو دپاره جنگ دی. او دې جنگ کې موږ نه یو. صوبایي اسمبلی که چېرې تحلیل کړی شي نو د ستاسو په خیال چې ضمني انتخابات انعقاد به کېږي یا د نوي چې کوم مطلب انتخابات دي قبل از وقت انتخابات دي د هغې امکان به زیات شي؟ نه ګوره جی انتخابات که قبل از وقت کېږي که بعد از وقت کېږي په خپل وخت باندې کېږي. درې وړو صورتونو کې تر څو پورې چې د انتخابي اصلاحات نه شي دا اسمبلیانې به همدغه شانتې متنازعون فیهې پاتې کېږي او دلته به خلفشار به همیشه دپاره سیاستدانو منځ کې به جاري وي. دا به بیا چې تا انتخاباتو کې ولې که بالفرض مسلم لیگ وګټي نو پیپل پارټي به مانی، پی ټي آی به مانی. که پی ټي آی وګټي پیپل پارټي او مسلم لیگ به مانی او که پیپل پارټي وګټي مسلم لیگ او عمران خان به د هغې سره به ومني، آرام سره به ناست دي. دا د دې علاج نه دی. د دې واحد علاج دا دی چې الیکشن ریفارمز دی په هغې باندې حکومت توجه ورکړي. او زموږ د جماعت اسلامي یو مطالبه ده، هغه مطالبه دا ده چې متناسب نمائندگی کې فرد ته ووټ نه ملاویږي، نظریې ته ووټ ملاویږي، جماعت ته ووټ ملاویږي، لیډرشپ ته ووټ ملاویږي. او په دې درې وړو صورتونو کې د پیسې ریل پیل دا نه وي، خرید و فروخت نه وي، د ووټرانو خرید فروخت نه وي. هر یو سړی وایي چې یاره زه فلانکي پارټۍ له ځکه ورکوم چې د هغې نظریه د هغې پالیسي زما خوښه ده او د هغې لیډرشپ زما خوښ دی. نو په دې بنیاد باندې چې ووټ ورکړي نو هغه جګړه به هم نه راځي. ټولو ته به پته ولګي چې چا څومره لاک چا څومره کروڑ ووټ واخیست او د هغې تناسب باندې سټونه الیکشن ریفارمز ونه شول نو مطلب بیا به هم داسې جګړې روانې بالکل بیا جګړې روانې. تا نوټ که زما دا خبره چې الیکشن که بعد از وقت کیږي، پر وقت کیږي او قبل از وقت کیږي او که دغه صورتحال لکه موجوده چې دی نو په دې موجوده صورتحال کې چې کوم زموږ انتخابي دغه د قوانین دي او هغې کې حقیقت دا دی چې الیکشن کمیشن هغه شاندې با اختیار نه دی چې څنګه با اختیار پکار دی، بلکې د هغې ډېر اختیارات تقریبا د 32 نکاتو پورې 32 ځایونو کې د هغې هغه اختیارات هغه واپس سلب کړی شوي دي، واپس اخیستل شوي دي. نو په دې حالاتو کې به الیکشن وشي نو د هغې باندې به د چا اعتماد وي؟ ټول هر څیز مسایل دپاره سیاسي جماعتونو په شمول اسټبلیشمنټ یو ځای کول نه دي پکار؟ یو ځای کېدل خو پکار دی، بالکل. دې کې خو شک دا خو موږ اوس هم وایو چې موجوده چې کوم صورتحال دی که ګراني ده، که مهنګایي ده او که د معیشت تباهي ده او که د سیلاب ځپلو دا مسایل دي او که پاکستان د درپیش بیروني مسایل دي، د دې ټول واحد حل دا دی چې سیاسي ډایلاګ وشي، ټول جماعتونه یو ځای کینی او ښه په سوچ او فکر او ټنډه دل زړه سره یعنی هغه دغه مسایل ډسکس کړي او هغې کې یو نتیجې ته ورسېږي، یو پالیسي جوړ کړي. هغه پالیسي که عمران خان راځي هغه پالیسي دې اپناوي، که نواز شریف راځي هغه پالیسي دې اپناوي او که زرداري صاحب راځي نو هغه دې پالیسي اپناوي او بیا ټول سیاسي ګوندونه چې دي هغې سره ملاتړ شي.
نو بیا به زموږ دا مسایل به حل کیږي. هغې نه بغیر هر یو پارټي چې خپل چورن خرڅوي بازار کې نو د سره مشکل دی چې پاکستان مسایل حل شي. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کے جو اعلان کیا ہے اس اعلان پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، وہ کچھ ایسا چاہ رہے ہیں، غیر جمہوری طریقے سے وہ حکومت کے لیے ہرڈلز پیدا کر رہے ہیں یا ہماری حکومت کو گرانا چاہ رہے ہیں، تو وہ ان کی مرضی ہے جی. وہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ وہ عوام کے ووٹوں اور طاقت سے وہ اس طرح کے غیر قانونی غیر آئینی حرکتیں وہ کر کے کامیاب ہوں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. صوبائی اسمبلیاں اگر تحلیل ہوتی ہے تو کیا آپ کے خیال میں ضمنی انتخابات کا انعقاد ہوگا یا قبل از وقت جو انتخابات ہے اس کا امکان بڑھ جائے گا؟ اول تو پورا یہ پروسیجر ہوگا نہیں ریزگنیشنز والا. اگر یہ ہوا بھی تو پھر ضمنی الیکشن ہوں گے جی. جنرل الیکشن وہ 13 اگست کے بعد ہی انشاءاللہ ہوگا جی. مدت پوری کرنی پڑے گی اور مدت پوری کریں گے جی انشاءاللہ انشاءاللہ. عمران خان کی حکومت کو معیشت کمزور معیشت اور مہنگائی کی وجہ سے ہٹا دیا گیا تھا. پچھلے 8 ماہ سے نہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے اور نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال میں آپ لوگوں کی حکومتیں کیا معیشت کی بہتری میں اور مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہے؟ جی وی آر اسٹرگلنگ، کیونکہ انہوں نے جو آپ دیکھیں جب ان کی حکومت ہٹی تو وہ یہ ایک ہی بات کر رہے تھے جو اب نہیں کر رہے پچھلے 3-4 مہینے سے. تب وہ کیا بات کر رہے تھے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا، سری لنکا بن جائے گا. یہ کیونکہ انہیں پتہ تھا جب وہ حکومت میں تھے تو انہیں پتہ تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے اور کرنے جا رہا ہے اور یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے. اس لیے وہ بات کرتے تھے جو اب 3-4 مہینے میں نہیں کر رہے. وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ. اور شہباز شریف صاحب جیسے بہترین ایڈمنسٹریٹر ورکر جو ان کے جو قریب ہیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سوتی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ جی کہ بہتری آئے گی اور پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے گا. ان مسائل کے حل کے لیے کیا پوری قوم کو مطلب جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں سب کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ قومی مسئلہ ہے، خاص کر معیشت بھی مہنگائی بھی. جی ہونا چاہیے جی، بالکل ہونا چاہیے. لا اینڈ آرڈر ہے، معیشت ہے، اس پہ اکٹھے ہونا چاہیے. اور ہماری طرف سے کئی دفعہ ہمارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے کئی دفعہ آفر کی ہے. تو بہرحال خان صاحب کی وہ اپنی مرضی ہے، اپنی پارٹی ہے اور اپنی ان کی سوچ ہے. تو ہم بہرحال پاکستان کے ساتھ ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان میں استحکام لے کے آئے، معیشت سٹرونگ ہو اور ہماری 22-24 کروڑ عوام کو ریلیف ملے. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان د صوبائی اسمبلی د تحلیل کولو چې کوم اعلان دی تاسو د هغې اعلان ته په څه نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عمران خان چې کوم دی زما په خپل خیال باندې اوس حواس بخته دی. چله زه نه ورک څه چل وکړم چې کوم ټیم د استعفاګانو وخت و په هغه ټیم کې استعفاګان نه ورکول او نن چې د استعفاګانو وخت نه دی ګه سره پاته 6 میاشتې دي. نو په 6 میاشتې کې چې کومه دی استعفاګانې جمع کوانګ دا صرف و جمهوریت ته نقصان رساوانګ دی، فایده یې نشته، ګټه یې نشته. که دی واقعي په دا خبره کې مخلص وای ده په کار چې د قومي اسمبلي او د صوبایي اسمبلي سره یک وخت استعفا یې ورکړې وای او په کار دا دی چې بیا خالي فردا هم اکتفا نه وکړي، د سینټ نه هم استعفا ورکړي او د کشمیر هم استعفا ورکړي، ګلګت بلتستان هم استعفا ورکړي. بیا معلومیږي چې دی په د عمل کې مخلص دی او که نه دی. اوس چې کوم دی عمل کوي کوم کردار کوي هغه صرف د چې دا کومه درنه ورکوله درنه چې په کوم انداز ناکامه سو د عوامو د توجه د اړولو دپاره د عمل دی اوس کوي. زما خپله ذاتي خیال خدا دی چې دی په دې عمل کې مخلصه نه دی او په دې عمل باندې و جمهوریت ته نقصان رسېږي. د اسمبلي بې توقیري ده. دا منبران چې کومه دی دا د 5 کال دپاره منتخبه شوي دي. د عیني یو قانوني دغو دپاره حق دی ده او په مابین کې په 6 میاشتو دپاره استعفا ورکوه هېڅوک هم د باشعوره خلک دانشمند خلک چې کوم دي و دا عمل ته ښه عمل نه وایي. صوبائی اسمبلی کا چیرې مطلب تحلیل کړی شوی نو د ستاسو په خیال باندې ضمني انتخابات انعقاد به کېږي یا چې کوم قبل از وقت انتخابات دي د هغې امکان به زیات شي؟ یا داسې دی ګورې آئین موجوده دی، قانون موجوده دی. آئین قانون دا وایي چې یو اسمبلی کې ممبران استعفا یې جمع کړي یا ختم شي
په نوي دین کې دغه انتخاب لازمي دی. نو چې کله عیني دفعه موجوده وي نو په هغه عیني دفعه کې بل د یوه شي ګنجایش نشته بغیر انتخابات، ضمني انتخابات. پرته به انتخابات کېږي. د قومي اسمبلیو د صوبایي اسمبلیو تعلق هم سره نشته. هغه ځان ته اسمبلي ده، هغه ځان ته سپیکر دی، ځان ته وزیر اعلی دی. دا ځان ته اسمبلي ده، ځان ته سپیکر دی، ځان ته خپل وزیر اعظم لري. نو زما خیال دا نه راځي چې د هغه د ختمولو پر بنیاد به ګرد د ملک اسمبلیانې ختمې شي. عیني دفعه موجوده ده، قانوني دفعه موجوده ده. اکشن کمیشن په خپله وایي چې زه انتخاباتو تیار یم. برته به انتخابات وسي، خو دا د ملک نقصان اوس، د ملک د پیسو نقصان اوس. انتخاب د معمولي عمل نه دی، دا ډېر سخت عمل دی، ګران عمل دی، پر دا ډېره خرچه راځي. نو دا یقینا دغه نقصان دی و دا ملک ته هم رسي او جمهوریت یې هم رسي. عمران خان حکومت د کمزور معیشت او د مهنګایۍ د وجې نه ختم کړی شو. تېرو 8 میاشتو نه په معیشت کې بهتري راځي او نه مهنګایي کنټرول کیږي. نو د ستاسو په خیال موجوده حکومت هم معیشت بهترۍ کې او مهنګایي کنټرول کولو کې ناکامه شوی دی؟ داسې دی، ګورې د یو شي تخریب اسانه دی. یو بلډینګ چې ته نړۍ په 2 غنټې کې نړولی شي، چې بیا یې جوړې څو ټیمه اخلي. نو یقینا چې په کم انداز باندې د ملک د معیشت تخریب شوی دی، نو دومره په چټکي خو هغه تعمیر نشي راتلی. په دغه وجه باندې وخت خامخا لګېږي، ټیم خامخا لګېږي. خو اصل په دې کې اخلاص شرط دی. که موږ د ملک سره وفاداره سو، د عوامو سره مخلصه سو، انشاءالله دا شی چې کوم دی ختمېدلی شي، د مهنګایي کنټرول کېدلی شي. خو په داسې نشي کېدلی چې نن ما حکومت سنبال کړي، سهار به بیا مهنګایي ختمي. دا د تخریب چې کوم دی هغه اسانه دی، او تعمیر چې کوم دی هغه وخت اخلي. موږ لګیا انشاءالله تعمیر کوو، د خدای مدد به غواړو. تاسو څه خیال دی چې دا یو ځای کېږي؟ ولې نه؟ دا خو قومي ایشو دی، خاص کر معیشت، مهنګایي او بیا مطلب چې کوم نور اندروني مسایل دي، په دې باندې د ټول سیاسي جماعتونه سره یو ځای کېږي. ولې نه؟ مطلب بهر سړی یا هره پارټۍ خپل پوینټ اف سکورینګ کوي. اصل کې داسې دی لکه د انسانان چې رنګونه سره مختلف دي. په دا دنیا کې 2 انسانان په یوه رنګ نه دي. د انسانانو مزاج هم مختلف وي، طبیعتونه هم مختلف وي، سوچنې هم مختلف وي. بیا تر ګوره غټ نقصان دا دی چې زموږ هر وخت ذات مې مقدمه دی، ملک مې وشاته دی. که موږ د دغه سوچ، دغه فکر مالکان جوړ شو چې ملک را مقدمه کړو، ذات وشاته کړو، بیا موږ تعبیر کولی شو. خو دلته زموږ ته خپل ذات رامخته شي، عینانیت رامخته شي، غصه رامخته شي، خشم رامخته شي. بس او سړی ښه کار کوي مګر زه نه یې لګوم. یو سړی بد کار کوي، زه چې کوم دی د بد کار مدد کوم. دا زما نقصان دی. پکار دی که څوک ښه عمل کوي، ملک مستحکمه کوي، د ملک معیشت مستحکمه کوي، موږ ټول مدد وکړو. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کے اعلان پر آپ کیا کہیں گے؟ یا دیکھیں ان کے وہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی حکومتیں ہیں، ان کو تو اختیار ہے جو کریں. مطلب آدمی کیا کہہ سکتا ہے، ایک کا اختیار ہے، وہ ان کی حکومت ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں اس میں بہتری تو کر لیں. اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہے تو کیا آپ کے خیال میں ضمنی انتخابات کا انعقاد ہوگا یا قبل از وقت انتخابات کا امکان بڑھ جائے گا؟ یہ دیکھا جائے گا. پہلی دفعہ یہ بھی تجربہ ہو رہا ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہا ہو، وفاق ہیں اور 2 صوبے رہیں، تو یہ بھی ایک فلیکسیبلٹی ہے، یہ کیپیبلٹی ہے لوگوں کی کہ جی ایک جمہوری انداز ہے یہ بھی. تو جمہوری انداز سے اگر چلنا ہے تو دل کو بڑا کرنا پڑے گا، تنگ نظری نہیں کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. اور گروتھ اچھائی کی طرف تبھی جائیں گے جب ہم اپنے سے نکل آئیں گے باہر. سب انا کو چھوڑ دیں اور عام آدمی کا سوچیں، جس کو تکلیف ہے، جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. بھرے ہوئے پیٹ کو بھوک کا نہیں پتہ بھائی. تو ہم سب کو اس طرف جانا چاہیے بیٹھ کے، تھوڑی دیر کے لیے انا کو چھوڑ دیں. عمران خان کی حکومت کو کمزور معیشت اور مہنگائی کی وجہ سے ختم کر دیا تھا. پچھلے 7-8 ماہ سے نہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے اور نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے. تو کیا آپ کے خیال میں موجودہ حکومت معیشت کی بہتری میں اور مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہے؟ ہو نہیں سکتی اتنی جلدی، کوئی بھی آ جائے نا، کیونکہ یہ بڑے عرصے کی ایک نتیجہ ہمیں ملا ہے. میں نے پہلے بھی ادھر کہا کہ یہ جو آج ہمیں چیز مل رہی ہے، ایک تسلسل تھا، ایک ہماری پالیسیز کا طریقہ کار کا، آج اس کا ہمیں نتیجہ مل رہا ہے. گروتھ ہے نہیں، ملک سٹرانگ بنا ہی نہیں تھا فائنینشلی.
ہر ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے, قرضے لیتے رہے ہیں. آج یہ تھوڑا فرق آ گیا کہ پوری دنیا میں تھوڑا کرائسس آ گیا تو اس کا اور ہمیں زیادہ افیکٹ آ گیا. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس کو ایک راستے پہ ملک کو لگانے کے لیے اب ہمیں ضرورت ہے کہ سب اپنا کام شروع کریں, پروفیشنلی اپنے کام کو پکڑیں اور اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں اس میں کہ ہم اس ملک کو ٹھیک کریں. سیاستدان اپنا کام کریں, ادارے اپنا کام کریں, اور ہم ایک سسٹم سیٹ کریں, اور وہ نظر آئے کہ جی اگلے 20 سال 30 سال 40 سال چلے گا. ٹھیک ہے نا, ہماری انسرٹنٹی یہ ہے کہ ہمیں اگلے 6 مہینے کا نہیں پتا کیسے گروتھ ہوگی, کون انویسٹ کرے گا. اور آپ کے پاس کہہ رہے ہیں نہیں پیسہ آئے, پیسہ جب بندہ امیر لوگ پیسے لائیں گے تو آپ کے پاس پیسہ آئے گا, وہ انویسٹ کریں گے, آپ کی فیکٹریاں چلیں گی اور پھر بہتری ہوگی. کیا آپ کے خیال میں ان سب چیزوں کے لیے جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں بشمول عمران خان اسٹیبلشمنٹ اکٹھا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ موجودہ دور میں زیادہ تر غریب عوام پس رہا ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں جرگہ کریں, گرینڈ جرگہ کریں, ہماری روایت بھی ہے, بیٹھ جائیں اور لا عمل تیار کریں. میری ریکویسٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے جو صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ 4 سال پہلے بھی اعلان ہی کرتے رہے, چور چور ڈاکو ڈاکو, ابھی بھی اعلان ہی ہے. اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے, ان کی اپنی ہے KP کے گورنمنٹ, اور ساتھ پنجاب میں بھی توڑ دیں, جیسے کرنا چاہتے ہیں کریں, ہم نئے الیکشن کرا دیں گے انشاءاللہ. اگر صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہے تو کیا آپ کے خیال میں ضمنی انتخابات کا انعقاد ہوگا یا قبل از وقت انتخابات کا امکان بڑھ جائے گا؟ قبل از وقت انتخابات 1 گھنٹہ بھی پہلے نہیں ہوں گے, انشاءاللہ اپنے وقت پر ہوں گے. یہ ضمنی الیکشن آئیں گے اور اسمبلیوں کے الیکشن ہم کروا دیں گے. عمران خان کی حکومت کو کمزور معیشت اور مہنگائی کی وجہ سے ختم کر دیا گیا تھا. پچھلے 7-8 ماہ سے نہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے اور نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے, تو کیا آپ کے خیال میں موجودہ حکومت بھی مہنگائی کنٹرول کرنے میں اور معیشت کی بہتری میں ناکام ہے؟ ناکام نہیں ہے. جو کچھ وہ بھو کے گئے ہیں پچھلی گورنمنٹ والے 4 سال, اس کا خمیازہ یہ گورنمنٹ بھگت رہی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی معاشی حالت سدھار کے پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کر کے پھر الیکشن کرائیں گے. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے جو صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ تحلیل کر دیں, الیکشن ہو جائے گا. جب اسمبلی تحریر ہو جائے تو اس کا الیکشن ہو جائے گا. اللہ اللہ خیر صلی. اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہے تو کیا آپ کے خیال میں ضمنی انتخابات کا انعقاد بڑھ جائے گا یا قبل از وقت انتخابات کا امکان ہوگا؟ یہ وفاق کا الیکشن تو بر وقت ہوگا جو آئین میں لکھا ہوا ہے. اگر صوبے کی حکومت کو چاہتی ہے کہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے تو اس کا ہو جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. موجودہ حکومت کے لیے اس چیز سے کوئی ٹینشن نہیں ہے؟ قطعی طور پر ٹینشن نہیں ہے. انہوں نے پہلے بیوقوفی کی ہے, قومی اسمبلی سے استعفے دیے ہیں, اب دوسری بیوقوفی کرنے لگے, غلطی کر رہے ہیں. میں بالکل ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں. ان کو رہنا چاہیے تھا اسمبلی میں, اور ان اسمبلی میں کوئی حکومت اپنے پاس رکھنی چاہیے تھی. عمران خان کی حکومت کو کمزور معیشت اور مہنگائی کی وجہ سے ہٹا دیا گیا تھا, ختم کر دیا گیا تھا. پچھلے 7-8 ماہ سے نہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے, تو کیا آپ کے خیال میں موجودہ حکومت جو کہ آپ لوگوں کی حکومت ہے معیشت کی بہتری میں اور مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہے؟ دیکھیں جی, عمران خان ملک کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا. اس نے آغاز کر دیا تھا ہر چیز کی تباہی کا. ہم نے وہ ٹوکرا اپنے سر پر اٹھایا ہوا ہے. اس میں کوئی بات نہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ اس کو ہماری کارکردگی کا کو تعریف نہیں کر رہے, لیکن یقین جانیے کہ ہم نے پاکستان کو کم سے کم گرنے سے, تباہ ہونے سے بچایا ہوا ہے, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ عوام کو ان کا حق ملے. اور پھر جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے, پوری دنیا میں یہ آگ لگی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا تو انشاءاللہ بہتر حالات ہو جائیں گے. پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کی مہم وقت جماعتوں کو اقتدار دینا ضروری ہے, اور ان لوگوں کو قطعی نہیں دینا چاہیے جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. غریب زیادہ پس رہا ہے, یہ سیاستدانوں کو, سب پارٹیوں کو, جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل, ہر آدمی محسوس کر رہا ہے اس بات کو, اور اس میں دن رات ہمیں کام کرنے میں, جب تک ملک کی معیشت آگے نہ بڑھے. دیکھیں نا, پوری دنیا میں جلوس نکلے ہیں مہنگائی کے خلاف. جب تک معیشت بہتر نہ ہو اس وقت آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور پاکستان آگے بڑھے اور لوگوں کے جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوں. تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان پر آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا فیصلہ ہے. ان کو یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا, کیونکہ دیکھیں یہ کام ان کو پہلے ہی کر لیتے تو اچھا تھا, اتنا لمبا ٹائم ویسٹ نہ کرتے. لیکن مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے
کہ جس طرح سے وہ ٹائم دے رہے ہیں آگے مزید، تو ان کو اس طرح سے ٹائم نہیں دینا چاہیے، ان کو فوراً استعفے دینے چاہیے اور اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دینی چاہیے۔ اسمبلی اگر تحلیل ہوتی ہے تو کیا آپ کے خیال میں ضمنی انتخابات کا انعقاد بڑھ جائے گا یا قبل از وقت انتخابات کا امکان ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اسمبلیاں تحلیل ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، یہ سب جو ہے حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی ایک چال چلنی تھی، وہ ہمیشہ سے اس طرح کی چالیں چلتی رہتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے، مقصد صرف اور صرف پاکستان کو بحران میں دھکیلنا۔ وہ صرف اور صرف اپنی کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے، وہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں اور دیکھا جائے گا وقت جب آئے گا۔ عمران خان کی حکومت کو کمزور معیشت اور مہنگائی کی وجہ سے ہٹا دیا گیا تھا، پچھلے 7-8 ماہ سے نہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے اور نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، تو آپ کے خیال میں موجودہ حکومت معیشت کی بہتری میں اور مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہے؟ جس شخص نے اس ملک اور قوم کو گہری کھائی کے اندر دھکیل دیا اور جس طرح سے جاتے جاتے جو فیصلے کر کے گیا، بلکہ چپ چپیتے جو فیصلے کرتے رہا اس قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے، مطلب کہ وہ کوئی ان کو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایوارڈ دیا جائے گا، تو ظاہری بات ہے جن اندھیروں میں، جن گہرائیوں میں وہ دھکیل گئے ان چیزوں کو، تو ان معاملات کو نکالتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، اور صرف ان کو صرف معیشت کی ہی ناکامی کے اوپر اس حکومت سے برطرف نہیں کیا گیا، ان کو بہت ساری وجوہات کے اوپر جو ہے اس حکومت سے نکال کے باہر پھینکا گیا۔ عمران خان حکومت د کمزور معیشت او د مهنګۍ د وجې نه ختم کړی شو، د تیرو 8 میاشتو نه په معیشت کې بهتري راځي نه مهنګۍ کنټرول کیږي، نو د ستاسو په خیال باندې موجوده حکومت د معیشت په بهترۍ کې او مهنګۍ کنټرول کولو کې ناکامه شوی دی؟ دا تاسو چې کومه خبره وکړه چې د عمران خان حکومت د مهنګایۍ او د معاشي بحران د وجې دغه شو، نو دا سټیټمنټ چې کوم دی دا د پی ډي ایم سټیټمنټ دی چې ګوره داسې بالکل نه وه. کو تاسو لړ شئ او تاسو د هغه وخت کې فیکټس اینډ فګرز راوالی چې د عمران خان په حکومت کې د دې ملک څه پوزیشن و، نو تاسو ته به پته ولګي. او دا خو چې کله د عمران خان حکومت لاړو نو اوس خلکو ته چې پته ولګېده چې په هغه دونه سخته کې د کرونا په هغه ټایم کې په هغه وخت کې عمران خان په کومه طریقې سره دا ملک بچ کړی دی، دا خپل اکانومي یې بچ کړې ده، نو دا ټولو خلکو ته پته او دا نن چې د عمران خان کوم مقبولیت دی نو دا هم د هغه څیز د وجې دی. نو زما په خیال چې دې وخت کې په دې کې دویمه رایې نشته چې د عمران خان حکومت که هر څنګه کو دی هر څه وي، خو په هغه صورتحال کې په هغه وخت کې هغه یو زبردست اقدامات شروع کړي وه، او انشاءالله تعالی چې الله پاک وله بیا موقع ورکړه نو کو هغه په خپله وي که داسې څه خبرې څه غلطۍ زموږ نه شوي وي نو د روان وخت کې به انشاءالله هغه مونږ ټیک کوو، ځکه هغه د دې ملک دپاره دی، هغه د دې ملک نه پیسه بار وړي او نه د هغه څه داسې څه پروګرام شته او نه د هغه څه داسې خاندان دی چې هغوی ورله شاته د پیسو دپاره او د کرپشن دپاره دغه جوړ کړي. هغه بس دا یو سړی دی او لګیا دی د ملک دپاره، او چې څونه پورې مې د بدن کې وینه ده او ساه ده نو زه به د دې ملک دپاره جنګېږم. نو زما په خیال داسې سړي له خو د پاکستان واقع چې یو آخري امید دی او دې خلکو له په خپله سوچ کول پکار دی پی ډي ایم دپاره چې بس کې پرېږدی دې ملک چې لږه ساه والي. کچېرې صوبایي اسمبلۍ تحلیل کړی شي نو د ستاسو په خیال باندې د ضمني انتخابات انعقاد به کیږي یا به قبل از وقت چې کوم انتخابات دي د هغې امکان به مطلب زیات شي؟ انتخابات به کیږي، نه سیټونو د پرېښو په نه سیټونو کې 2 پیپلز پارټي ته نه واغښتو. یو عمران نیازي صاحب بقلم خود زمونږ یو کارکون حکیم بلوچ هغه په 10,074 ووټو باندې هغه ته شکست ورکو. بل چې د پنجاب ملتان پیر دی او پلس پی ټي آی دی هغوی ته زمونږ یو کارکون موسی ګیلاني په 25,186 ووټو باندې هغې ته شکست ورکو. نو دوی چې ضمني انتخابات شو دوی به نیم سیټونه هم نشي ګټلی، او که بیرته وګټي نو بیا به څه وکړي، خپل حکومت به واپس راشي، نور به څه کوي، لیکن په دې تنخواه به دې کار کوي. دا اسې عوام ته یو دوکه ورکوله ځکه چې هغه لانګ مارچ د ختم کو. د سره بل یو بریکینګ نیوز نو وایي اسمبلي نه موږ ځو، نو ولې نه ځې؟ د سینټ نه ولې نه ځې؟ هغه سیکټر انچارج چې دی عارف الویز د کېنولې دی هغه هم راښکته کړه، هغه ته هم وایي استعفا ورکړه، سینټ ته هم استعفا ورکړه، د اسمبلیانو ټولو نه استعفا ورکړه. څه انتظار کوئ؟ په سند کې خو سایس هم نشته، ایم پی راوباسه، 26 ایم پی استانه دي، بلوچستان کې کسان راوباسه. د اسې عوام ته دوکه ورکوي سوشل میډیا په ذریعه باندې. کم زموږ نوی جنریشن دی هغه په بدتمیزي او په ګالي ګلوچ کلچر هغې ته انټروډوس کړو چې 75 ساله تاریخ کې دا کله شوي نه وو. افواج پاکستان خلاف هغه څه نه وولې، د عدلیې خلاف هغه څه نه وولې، زموږ د قیاداتو سیاسي پارټیانو خلاف څه ولې، او بیا هغه کوي ګوري چاته ګوره هغه ریاستي ادارو ته.
هغه امپایر انګلی ګوتې دي هغه پیدا کوي چرته پیدا کوي سیم پیج ون پیج هغه خو دې وشلیدو د پنجاب پیج هم دې شلیدلی دي یاد لره. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان چې کوم د صوبایي اسمبلی د تحلیل کولو اعلان کړی دی ستاسو څه نظر دی؟ زما سیاسی نظر خو په حساب وګورم دا خو یو غیر سیاسی فیصله ده. پالیټکس او سیاست هغه په پارلیمان کې مزه کوي. پاتې شو هغه کام همیشه یو ټنالي نو په دې به یو ټنالي ولې شي د دې اعلان هم ډېرې شپې وشوې. په کار دا و چې اوس پرېدو کړی وای کول نه غواړي هسې هغه نه یرول والا کار کوي. چېرې د صوبایي اسمبلی مطلب تحلیل کړی شوی نو د ستاسو په خیال باندې نوې انتخابات مطلب چې کوم قبل از وقت انتخابات دي د هغې امکان به زیات وي یا چې کوم ضمني انتخابات دي د هغې انعقاد به کېږي؟ نه جی ګوره که یو صوبه خپل منډیټ لري موږ 18 امندمنټ بانیان یو زموږ پارټۍ موږ غواړو چې صوبو ته اختیار ملاو شي. که یو صوبې اکثریتي دا فیصله وکړه چې موږ ته په نوي الیکشن کې د هغو صوبه په هغه صوبه په نوي الیکشن کې دي ریاست دی په ریاست کې صوبې دي هر صوبه به خپل خپل اختیار لري خپل خپل کار لري. د عمران خان حکومت کمزور معیشت مهنګایي د وجې نه ختم کړی شوی و نو چې کوم اوه اته میاشتې وشوې نه په معیشت کې بهتري راځي نه مهنګایي کنټرول کیږي نو د ستاسو په خیال باندې موجوده حکومت هم د معیشت په بهترۍ کې د مهنګایي په کنټرول کولو کې ناکامه شوی دی؟ نه جی ګوره خبره دا ده که موږ خان صاحب ته دا خبره کوله چې دا مهنګایي چې کم کړې ده یا دا کومه مهنګایي چې ستا په وجه را روانه ده د هغې په حوالې باندې تا سره روډ میپ څه دی؟ دا حکومت خو کم سے کم اوس په دې پوزیشن باندې لګیا ده او هغه ایکسرسایز ښکاره کېږي ایفرټس ښکاره کېږي چې لګیا دي او انشاءالله ناکامي خبره نه ده خدای دې نه کوي چې که حکومت د هر چا ریاست دی کامیابی معیشت دی د پاکستان ولی دا د 22 کروڑ عوام خبره ده نه کې د پارلیمنت 342 خلکو خبره نه ده دا د 22 کروڑ عوام خبره ده. پرایټي هغه ته ورکول پکار ده انشاءالله زمونږ د ټوټل پولیټیکل پارټیانو سره ماضي د پیپلز پارټي وګه میثاق جمهوریت یا داسې ډېرې خبرې چې مونږ د پښو نه لاندې کړې دي پاکستان کپې ناره لګولې د هغه د 22 کروڑ عوام دپاره لګول ده نو دومره زر د ناکامۍ خبرې کول پکار نه دي. غریب ولس ډېر زیات پریشان دی خاص کر د مهنګایي د وجې نه هغوی ته به څه ریلیف تاسو ته په نظر راځي چې ملاو به شي په سره روان وخت کې؟ که ملاو نه شي نو ډېر زر واپس به د دې غریب خلکو ته ځو بیا به د دې په ووټو دلته راځو نو د هغې ضرورت ډېر. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے جو صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے آپ کیا کہیں گی؟ ایک ان کا یہ ایک بیوقوفی کی طرف ایک اور ان کا سٹیپ ہے. ملک اس وقت اس طرح اسٹرانگ اور اسٹیبل نہیں ہے کہ آپ معاشرت جہاں پر آپ کی خراب ہے وہاں پہ آپ جو ہیں ای سی پی نئے الیکشن کروائیں. ان کو چاہیے کہ یہ ایوان میں آئیں یہاں کے بیٹھیں لوگوں کے لیے مسئلوں کا حل ایوان میں بیٹھنے سے نکلتا ہے سڑکوں پہ اور بار بار اسمبلیاں تحلیل کرنے سے نہیں نکلتا. اور ان کو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ اگر یہ روز روز الیکشنز کی طرف جائیں گے ایک دفعہ تو آپ مینڈیٹ چوری کر کے آ گئے ہیں اور اس دفعہ آپ کو عوام نے وہ بالکل حق نہیں دینا کہ آپ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے دوبارہ اسمبلیوں میں آئیں. تو اٹس بیٹر کہ وہ اسمبلیوں میں آئیں اور یہاں بیٹھ کے آ کے عوام کے لیے مسئلوں کا حل نکالیں. اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہے تو کیا آپ کے خیال میں ضمنی انتخابات کا انعقاد ہوگا یا قبل از وقت انتخابات کا امکان بڑھ جائے گا؟ یہ تبھی اسمبلیاں اگر وہ تحلیل کر بھی لیتے ہیں صوبوں میں تو اگر وہ وہاں پہ اجلاس ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ قومی اسمبلی کا اس کا جو ہے وہ اپنی مدت آئینی پوری کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن بھی ہو جائے. تو عمران خان جو خواب دیکھ رہے ہیں اپنے وزیر اعظم بننے کے وہ دوبارہ چھوڑ دیں. عمران خان کی حکومت کو کمزور معیشت اور مہنگائی کی وجہ سے ختم کر دیا گیا تھا. پچھلے 7-8 ماہ سے نہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے. تو کیا آپ کے خیال میں موجودہ حکومت معیشت کی بہتری میں اور مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہے؟ 4 سال لگے ہیں ان کو ملک کا یہ حال کرنے میں تو بہتری میں جانے کے لیے کم از کم 1 سال تو لگے گا نا. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ نے پرائس دیکھی ہیں پیٹرول کی پرائسز جو مینٹین کی گئی ہیں اسی طرح انشاءاللہ جو ہے مہنگائی پہ بھی کم. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے جو صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پوری دنیا میں مرلہ وار الیکشنز ہوتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں. اگر تحلیل ہوئی بھی صحیح تو ان 2 اسمبلیز میں الیکشن ہو جائیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جی اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہے تو کیا آپ کے خیال میں ضمنی انتخابات کا انعقاد بڑھ جائے گا یا قبل از وقت انتخابات کا امکان ہوگا؟ نہیں انتخابات جو نیشنل یہ انتخابات ہیں یہ تو وقت پر ہی ہوں گے مگر اگر وہ صوبائی اسمبلی کوئی وہ ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر لازمی الیکشنز میں جانا ہوگا. تو وہ مرلہ وار پوری دنیا میں ہوتے ہیں الیکشن. یہ کہ پاکستان میں نئی بات نہیں ہوگی کہ یہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں. کوئی قبل از وقت انتخابات کا انعقاد مشکل ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان کی جو حکومت تھی وہ مہنگائی اور معیشت کی وجہ سے ہٹا دی گئی تھی.
پچھلے 7-8 ماہ سے نہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، تو کیا آپ کے خیال میں موجودہ حکومت بھی معیشت کی بہتری میں اور مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہے؟ نہیں، اسے تھوڑا کریکشن کر لیں کہ وہ نو کانفیڈنس کی وجہ سے گئی، کہ ان کے اپنے اتحادی ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے چھوڑ گئے تھے انہیں. اور مہنگائی کا جو ہے یہ عالمی وہ ہے، ان کے دور میں بھی تھی مہنگائی، اور بیس جو بنی مہنگائی کی وہ انہی کے دور میں ہوا جو انہوں نے آئی ایم ایف سے جو ایگریمنٹ کیے اس وجہ سے، اور جسے ہم آج فیس کر رہے ہیں. موجودہ حکومت جب مطلب یہ نو کانفیڈنس وغیرہ یہ سارا جو عمل ہو رہا تھا اس وقت یہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم آ کے مہنگائی کنٹرول کر لیں گے، لیکن اب تک کچھ نظر نہیں آ رہا. تو کیا آپ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت بھی اس چیز میں ناکام ہے؟ دیکھیں، عالمی معاہدہ جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ اگر کوئی شخصیت کا ہوتا تو اسے ہم کینسل کر دیں. جب ملکوں کے معاہدے ہوتے ہیں پھر اسے کینسل کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اس میں گرانٹرز ہیں یا باقی لوگ ہیں انہیں بھی ہم بات سمجھانے کی کوشش کریں، اور جو ہمارے ملک کے حالات ہیں جس طرح فلڈ اور رینس وغیرہ کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے سارا، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے آنے والے دنوں میں اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ. تحریک انصاف چیئرمین عمران خان چکم دے صوبائی اسمبلو دے تحلیل کولو اعلان کړی دی، ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. داسې ده چې دا تا کوم سوال وکړو نو دا خو د هغې د غلطو پالیسو په وجه باندې ملک دې حد ته ورسېدو. هغه بل یو خبره دا ده چې هغه په کومو موقع باندې اعلان کوي نو په هغې کې د نه مشوره کړې نه یې سوچ کړی. نو دا زه بار بار وایم، تاسو ته به په ټي وي پروګرامونو کې هم زه راغلی یم، په فلور اف د هاوس هم زه دا خبره کوم چې دله په کار دا دی چې کم از کم اول لږه د چا سره مشوره وکړي، د ملګرو سره د هغه سره، او بیا په هغې باندې سوچ لږ وکړي. نو د هغې نه وروسته که دی یوه فیصله کوي نو په هغې کې به یو ټن دی نه اخلي. نو اوس موږ دا وایو چې په دې وخت کې دی په دوو کې حیران دی. هغه لکه داسې دی چې که دی فرض که پارلیمنټ ماتوي، ټوټل اسمبلی ماتوي، نو د سره هېڅ هم نه پاتې کېږي. صفا خبره ده. اوس په دې وخت کې کم از کم د پنجاب او د صوبې د پښتونخوا حکومت شته، او د دې باوجود هم که فرض که دی داسې وایي چې زه اسمبلی ماتومه، نو په دې کې داسې ممبران هم شته دی چې هغه اسمبلی ماتولو نه ورکوي. هغه د د خپلې پارټۍ کسان هم دي چې هغې هم په دې کې شامل دي. نو دی به په هغې کې ناکامه کېږي. نو په دې وجه باندې که چېرته اوس دلته کې دی وایي چې زه اسمبلی ماتوم او دا وایي، نو کېدای شي د خلاف دوی خلاف عدم اعتماد راشي، او د عدم اعتماد فیصله به هم شوي زما خیال دی، ځکه چې اسمبلی ماتولو له هېڅوک نه ورکول غواړي. ځکه چې په ملک کې د یو انتشار پیدا کېږي، او بیا که فرض که الیکشن کېږي نو دا به د واجبه غوندې حساب به چې قومي اسمبلی به موجود وي او د صوبایي اسمبلی الیکشن به کېږي. نو په دې وجه باندې زما خیال نه کېږي که دوی دا وکړي، اول خدای په خپله باندې هم په دې باندې به یوټن انشاءالله لي. خو د دې باوجود هم که تاسو پر امید یې په یوټن باندې؟ انشاءالله زما خو دا سوچ دی چې دی به یوټن اخلي، او ځکه به اخلي چې دا مخکې نه هغه ته څه خبره نه ده، عار نه ښکاري دا خبره، بس ووایي او بیا بېرته دې وتاو شي. صوبایي اسمبلی چیرې تحلیل کړی شي نو د ستاسو په خیال باندې د ضمني انتخاباتو انعقاد به کېږي یا قبل از وقت انتخابات چې کوم دي د هغې امکان به زیات وي؟ نه، د قبل از وقت خو په دې وخت کې ځکه نه کېږي چې په دې وخت کې حالات داسې نه چې ته انتخابات وکړې. دا به ضمني الیکشن کېږي، څنګه چې په دې نورو کې دوی اسمبلی پرېښودې ولاړله، دغه شانتې هم که دوی ماتې کړي نو هم په هغه صورت کې کېدای شي په آئین کې هم شته دی، په قانون کې هم شته دی، او مطلب دا چې که انډیویژولي دوی استعفاګانې وکړي نو هغه هم شته دی. نو په دې وجه به زما خیال نه کېږي، هغه نه کېږي چې یاره دی دا سوچ کوي چې زه به اسمبلی ماتې کړم او قبل از وقت انتخابات به وشي، نو دا مشکله ده. عمران خان حکومت هم د کمزور معیشت مهنګایي د وجه نه ختم کړی شوی و. تېرو اوو میاشتو نه چې کوم معیشت نه په هغه کې بهتري راځي نه مهنګایي کنټرول کېږي. نو د ستاسو په خیال باندې چې کوم معیشت بهتري ده او چې کومه مهنګایي کنټرول کولو معامله ده په دې کې موجوده حکومت ناکامه شوی دی؟ نه، بالکل نه دی ناکامه شوی. په دې کې داسې ده چې پښتو یو مسل دی چې میخه ولوغي نو راوغورځېږي میخه، نو د هغې چوتول بیا ډېر ګران وي. د هغې وجه دا ده چې هغه په لږ په سټپ بای سټپ به ته چوتی، که فرض که داسې شي نو هغه ټوټل هر څه به ختم شي. نو موږ دا وایو چې کم چونکې په دې ملک کې معیشت ته ډېر زیات نقصان رسېدلی و د دوی په وخت کې. اوس چې کوم حکومت راغی نو هغوی په طریقه باندې لګیا دي، هغه خپل ځای ته
هغه راولي که د مهنګایۍ په شکل کې دي، که د ورلډ بینک او د هغوی سره معاهدې په شکل کې دي، که زمونږ چې کوم دی نو د ملک چې کوم هغه ګری لیسټ او بلیک لیسټ روانو د هغې په حیثیت باندې دي. نو کوشش کوي انشاءالله. بل زمونږ وزیر خزانه صاحب هم ښه تسلي بخش انسان دی، هغه په دې کار باندې پوهېږي. نو انشاءالله زمونږ دا امید دی چې ساغډار صاحب او زمونږ چې کوم ټیم دی د حکومت هغه به دا خبره کنٹرول کی انشاءاللہ. تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے جو صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ ابھی تک جتنا بھی ان کا رویہ ہے نا، از اے نان پولیٹیکل. جمہوریت میں یہ باتیں ایسی زیب نہیں دیتی. اسے جو آئینی طریقہ کار ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. جو اسمبلی موجود ہے اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، اور 5 سال کے بعد جب الیکشن ہو یہ اس میں الیکشن میں حصہ لیں. یہ ان کا رویہ جو ہے غیر آئینی ہے. اسمبلیاں اگر تحلیل ہوتی ہے تو آپ کے خیال میں ضمنی انتخابات کا انعقاد ہوگا یا قبل از وقت انتخابات کا امکان بڑھ جائے گا؟ بات یہ ہے کہ ابھی تک نا یہ مطلب پہلی دفعہ ہوگا اگر کے درمیان میں ٹوٹ جائیں اور دوبارہ، ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اکٹھے الیکشن ہوتے ہیں. لیکن بہرحال حرج بھی کوئی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے الیکشن کروا دینے چاہیے. لیکن آئین میں جو لکھا ہے کہ ہر اسمبلی جو ہے اپنی مدت پوری کرے گی، اسے مدت پوری کرنی چاہیے. عمران خان کی حکومت کو معیشت اور مہنگائی کی وجہ سے ختم کر دیا گیا تھا. پچھلے 7-8 ماہ سے نہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے اور نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے. تو کیا آپ کے خیال میں موجودہ حکومت بھی معیشت کی بہتری میں اور مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہے؟ بات یہ ہے کہ جو 3.5 سال تھے نا، اس میں یہ تمام صورتحال اس نہج تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں تبدیل کرنا پڑا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ یہ معاملات خراب ہیں، آپ الیکشن کروا دیں. وہ الیکشن نہیں کروا رہے تھے. ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ کر لیں، میں یہ کر دوں گا، آپ الیکشن کریں گے. تو سب کو یہی باتیں ہو رہی تھیں. اس کے بعد مجبوراً ہمیں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لانی پڑی، اور وہ کامیاب ہوئی. اور آئینی طریقہ تھا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا. لیکن وہ 3.5 سال کا جو گند ہے نا، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو سنبھالنے کے لیے جیسے ہوتے ہیں نا آفٹر شاکس آتے ہیں، وہ آ رہے ہیں. اور ہمیں انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم یہ وقت پورا ہونے تک اسے کسی اچھی بہتر پوزیشن پر معیشت کو لے کر آ جائیں. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے جو صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی ذاتی ضد کے اوپر اور اقتدار کی جو ہے وہ ایک ضد کے اوپر جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ بہت ہی غیر مناسب رویہ ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ تحلیل کرنا چاہتے ہیں، بالکل KPK میں ان کی حکومت رہی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے وہاں، تو ان کی مرضی ہے، وہ وہاں پہ جو کرنا چاہیں. اور اگر پنجاب میں تو ظاہر مانگے تانگے کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ تک اپنا نہیں لا سکے. وہاں پہ بھی وہ اگر حکومت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں تو بلا شک کریں. لیکن پاکستان جو ہے وہاں پورے پاکستان کے انتخابات عمران خان کی ضد کے اوپر نہیں ہوں گے، کیونکہ اربوں روپے جو ہے انتخابات کے اوپر لگتے ہیں. اور پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ آج کوئی سڑک پہ آ کے شور مچائے تو الیکشنز ہوں، کل کوئی ایک جماعت آ جائے اور الیکشنز کا جو ہے مطالبہ کرے. الیکشنز اپنے وقت پہ ہوں گے. اور عمران خان صاحب خود ویسٹ کی ڈیموکریسی کی بہت باتیں کرتے تھے. تو ویسٹ کی ڈیموکریسی کے جو اتنا وہ جو ہے تقریروں میں ذکر ضرور کیا کرتے تھے کہ جی یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے. تو پھر وہاں پہ تو عدم اعتماد ہر سال آتے ہیں لوگوں کے خلاف، اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ناراض ہو کے سڑکوں پہ نہیں آتے. حکومت ہوتی ہے، نیکسٹ عدم اعتماد کے بعد اپوزیشن. آپ برطانیہ میں دیکھیں کیا ہوا ہے، ویسٹ بھر میں یہ ہوتا ہے. لیکن وہاں ایکسیپٹنس ہوتی ہے، وہاں ٹالرنس ہوتی ہے، وہاں ضد نہیں ہوتی. تو یہ جو ضد کی سیاست ہے کہ جی یا تو حکومت میں ہوں گے یا دھرنا کریں گے، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. اس سے نہ PTI کچھ حاصل کر سکے گی اور نہ یہ جمہوریت کے لیے کوئی قربانی یا کوئی جو قربانی تو دینا دور کی بات ہے، لیکن PTI کم سے کم جمہوریت کے لیے اپنا کردار جو ادا کرنے کا ان کو نقصان عوام کا ہے. عوام کا نقصان ہے. اور بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر جو انٹرنیشنلی جو ریسیشن آیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو خود PTI تباہ حال اکانومی چھوڑ کے گئی ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے تو ہم آئے ہیں. اب اکانومی کو صحیح ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے اگر وہ اپنا کردار نہیں ادا کرنا چاہتے تو کم سے کم افراتفری، کیوس پیدا کرنا، ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا اور ایک ہنگامی سچویشن کریٹ کرنے کی جو ہے میں سمجھتی ہوں یہ ایک سازش ہے. صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہے تو کیا آپ کے خیال میں ضمنی انتخابات کا انعقاد بڑھ جائے گا یا قبل از وقت انتخابات کا امکان ہوگا؟
دیکھیں قبل از وقت انتخابات تو پہلے ہی ان کو بار بار بتا دیا گیا کہ نہیں ہوگا. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے اس فریم میں لا کے پارلیمنٹ میں لانے کے لیے ان کو دوبارہ کہا جائے, کیونکہ تیار تو یہ ہیں, چاہتے تو اب یہ خود ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں آئیں. اب یہ خود چاہتے ہیں, ان کو شاید ریئلائزیشن ہوئی ہوگی, انہوں نے دیکھ لیے کہ وہ سارے جو دروازے انہوں نے اپنے لیے کھول کے رکھے ہوئے تھے, جو شارٹ کٹ کیز انہوں نے اپنی استعمال کی تھیں, وہ اب ان کی نہیں ہیں. اب ان کو صحیح رستے سے آنا پڑے گا, عوام کے ووٹ سے آنا پڑے گا اور جمہوری طریقے سے آنا پڑے گا. اب یہ جو وہ ون پیج کی کہانیاں کیا کرتے تھے نا, اب بات ون پیج کی نہیں ہے, بات ہر ادارہ اپنا کام کر رہا ہے, اپنے ڈومین میں کام کر رہا ہے. یہ ادھر ادھر نہ دیکھیں, یہ عوام کی طرف دیکھیں, اور اگر ووٹ ملتے ہیں 2023 میں تو آئیں پارلیمنٹ میں, پھر اپنا کردار ادا کریں. کی حکومت کو کمزور معیشت اور مہنگائی کی وجہ سے ختم کر دیا گیا تھا. پچھلے 7-8 ماہ سے نہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے اور نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے, تو کیا آپ کے خیال میں موجودہ حکومت معیشت کی بہتری میں اور مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہے؟ 75 سالوں کا ریکارڈ قرضوں کے مد میں توڑا ہے پی ٹی آئی نے. یہ تو کسی نے بھی نہیں کیا. نون لیگ کی حکومتیں آئیں, پیپلز پارٹی کی حکومتیں آئیں, لیکن 75 سالوں کا ریکارڈ 24,000 ارب سے 55,000 ارب تک قرضہ جات لے جانا, اور تیل کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب کم ہوئی, جب بڑھی, تو انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو سبسڈی کا ایک وہ دھوکہ دیا, اور لوگ پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ بر وقت نہ کیا, وہ پیسہ, وہ جو سبسڈی انہوں نے دی, وہ تو عوام کی جیب سے جانا تھا. وہ جھوٹ کب تک چلتا؟ وہ کوئی توشہ خانہ میں گھڑی بیچ کے تو انہوں نے پیسے نہیں دینے تھے, وہ فرق ہوگی نے تو پیسے ادا نہیں کرنے تھے, وہ تو قوم کی جیبوں سے نکلنا تھا نا. تو انہوں نے دھوکے دیے لوگوں کو. کون سی ایک اعداد و شمار بتائیے جس کے اندر بہتری آئی ہو؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو کرنسی ڈیویلیویشن کے امپیکٹ رہے ہیں, جو ریزروز نیچے گئے, یہ تمام چیزیں جو ہے, اور 4 وزرائے خزانہ انہوں نے بدلی کیے. 20 سال سے جو اگر حکومت کے لیے اتنے زیادہ جو ہے ان کا ایک رجحان تھا کہ جی ان کو کسی طرح کرسی مل جائے, 20 سال کے بعد جب حکومت ملے تو بندے کی کوئی تو تیاری ہوتی ہے. انہوں نے تو اپنے 20 مہینے تک تو کوئی ایک وزیر خزانہ نہیں. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان چکم دے صوبائی اسمبلو دے تحلیل کولو اعلان کړی دی, ستاسو په دې حواله سره نظر څه دی؟ بالکل دا تاسو ګورئ چې د دوی خو همیشه غیر سنجیده بیانات وي چې هغه د جمهوریت همیشه ملیامیټ کولو په لارې کې وي. داسې خو کله د آمریت دور کې موږ دا اگزامپل نه دي کتلي, داسې مثالونه نه دي راغلي چې کوم د هغه کوي. موږ به بیا وایو چې د هغوی نه سیاسي ویژن شته اور نه د دې ملک هغه خیرخوا دی, چې هغوی که خپل دا ګوري نو هغه صرف خپل ځان او خپل د کرسۍ او خپل پرایم منسټرشپ دپاره لګیا دی, بل هغوی هېڅ اراده نشته چې دی په دې وطن کې چېرته د خیر ښېګړې کار وشي. بل صوبایي لحاظ سره که د هغوی فرض کړه دا زه به وایم چې دا مراد که پوره هم شي او اسمبلي ماتې هم شي, نو بیا ری الیکشن آپشن موجود دی. اول خو به دا ونه شي ځکه چې د هغوی اراکین آلریډي په رابطه کې دي او هغوی دا نه غواړي چې دا صوبایي اسمبلی دی تحلیل شي. نو داسې څه صورتحال به ونه شي, او که فرض کې وشي نو الیکشن کمیشن تیار دی, بیا به ری الیکشن کیږي او دا بیا به حال شي. چې کوم قبل از وقت انتخاباتي که چیرې صوبایي اسمبلی تحلیل کړی شوې, نو د ستاسو په خیال باندې قبل از وقت انتخابات امکان شته دی؟ نه داسې هېڅ امکان هم نشته او نه دا آپشن دی. موجوده صورتحال کې چې کوم د معیشت صورتحال دی نو دا څرګنده شوې هم ده او تاسو ته معلومه ده چې کیدای شي دا پروویژن زموږ آئین کې موجود دی چې داسې حالات کې ایمرجنسي چې وي نو 6 میاشتې یا کال پر ایکسټینډ کیدای هم شي, نو هغه د خواب غفلت نه راویښ شي او د قوم او خیر ښېګړې کار ته دی. عمران خان حکومت هم د کمزور معیشت د مهنګایي د وجې نه تاسو ختم کړی و, تحریک عدم اعتماد هم پیش کړی و. تېرو 8 میاشتو نه چې کوم معیشت نه په هغه کې بهتري راځي نه مهنګایي کنټرول کیږي, نو د ستاسو په خیال باندې موجوده حکومت هم معیشت په بهترۍ کې او مهنګایي کنټرول کولو کې ناکامه شوی دی؟ موجوده حکومت مختلف پلاننګز چې کوم دي روان دي, او تاسو ګورئ چې څه حد پورې زه به وایم غټه خبره دا ده چې دیوالیه ہونے سے بچ گیا, غټه خبره خو دا ده. او بیا نور ظاهره د ریفارمز وخت سره سره, او بیا دا زمونږ یو قدرت طرف نه تاسو ګورئ او نیچرل کلیمیټي سیلاب صورتحال او چې کوم دغه شو, که عمران په موجودګي کې وی نو بیا به د دې وطن څه حال و.
څنګه د هغې ریهیبلیټیشن او دا په خپلو خپو باندې دا ادارې اوسه پورې چلیدل نو انشاءالله امید دی چې مستقبل کې به هم ښه نتیجه راشي. کتونکو د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان چې کوم د صوبایي اسمبلی د تحلیل کولو په حواله سره د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې وې هغه تاسو واورېدې. پارلماني ممبرانو وویل چې کوم عمران خان دغه اعلان کړی دی د باقاعده مشوره نه ده کړې او په دې باندې به دا یو ټرن اخلي او دې نه علاوه چې کوم ضمني انتخاباتي دوی دا و چې هغې انعقاد به کیږي او دې سره دوی دا هم و چې کوم معیشت دی هغه د بهترۍ په طرف روان دی او مهنګایي به ډېره زر تر زره کنټرول کړی شي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.